الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. محترم و عزتمندو، دا خطبه کې چې کوم سورت د قرآن عظیم الشان ما ولوستلو، دغه یو مختصر سورت دی چې د دې آیاتونه ټول سلور دي او دا ډیر زیات د برکت والا سورت دی چې دا کله انسان لولي یعنی د دې تلاوت کوي نو الله جل جلاله دغه انسان ته ډیر اجر او ثواب ورکوي، ځکه چې دا قرآن عظیم الشان هر یو حرف د حکمت نه خالی نه دی او د قرآن عظیم الشان دا یو مکمل جز دی، یو مکمل صورت دی د قرآن عظیم الشان. او د دې په باره کې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د یو سړی تپوس وکړلو او د دې په باره کې حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو سړی نه تپوس وکړلو چې قل هو الله احد لوستل یې واورېدل، نو هغوی مبارک او فرمایل چې واجب شولو، یعنی یو صحابي هغه دغه صورت ولوستلو او حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک واورېدلو، نو حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک او فرمایل چې واجب شولو. صحابه کرامو کې یو صحابي تپوس کوي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه شی واجب شولو؟ نو حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک او فرمایل چې جنت ورله واجب شولو. کم انسان چې دغه سورت اخلاص ولوستلو دغه انسان د پاره جنت واجب شولو. مختصر الفاظ سلور آیاتونه دغه چا ولوستل دغه انسان د پاره جنت واجب شولو. او کوم انسان چې سورت اخلاص یو کرت وای دغه انسان ته الله جل جلاله د لسو سفارو اجر او ثواب ورکوي. او بیا کوم انسان چې دا درې کرته اولولي نو دغه انسان ته الله جل جلاله د ټول قرآن عظیم الشان اجر او ثواب ورکوي. سبحان الله، څومره مختصر الفاظ او په مختصر الفاظ باندې د غون قرآن ختم ثواب ملاويږي او ټایم دومره ناخلی، ټایم نیم منټ ټایم به تقریبا چې واخلي یعنی 1.5 سکنډه ټایم دومره ناخلی، خو لیکن باوجود د زیات ټایم د وجې نه دا به نیم منټ ټایم واخلي. نو کوم انسان چې دغه صورت ولوستلو نو دغه صورت کې الله جل جلاله دغه سو الفاظ په مختصر الفاظو کې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې کوم انسان دغه صورت ولوستلو نو دغه صورت په یو صورت یو ځل لوستلو باندې الله جل جلاله دغه انسان ته د لسو سپارو اجر او ثواب ورکوي. او کوم انسان چې درې کرته ولوستلو نو دغه انسان ته الله جل جلاله د یو ختم ثواب ورکوي. کوم انسان چې 300 کرته په ورځ کې ولوستلو دغه انسان ته الله جل جلاله د 100 ختمونو اجر او ثواب ورکوي. الله جل جلاله دې په عمل کولو توفیق را نصیب کی. وما علی الا البلاغ المبین.